اسلام زموږ زنانو ته عزت ورکړی دی، خو لیکن زموږ زنانه خپل په عزت باندې نه دي خبر. اسلام زموږ زنانو ته دا وایي چې ای زنانو تاسو په کورونو کې واوسیږئ، د کورونه بهر مه وځئ، نفقه ستاسو په خاوندانو ده، هغه یې درته رارسوي. څه ضرورت بازار ته، څه ضرورت بل ځای ته، څه ضرورت؟ الله څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن. بس خطاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو ته دی چې په کورونو کې واوسیږئ، بس بهر مه وځئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته الله وایي، نو زموږ زنانه د چا په یاد دي؟ وقرن فی بیوتکن. بس مطلق د اصولو دا قاعده ده که علما ناست دي، مطلق په اطلاق باندې جاری کېږي، بس قید مقید نشته، هېڅوک یې تغییر تبدیل نشي پکې کولی، بس په کورونو کې واوسیږئ، بهر مه وځئ. ولې موږ دا نه عملي کوو؟ ولې نن سبا څه وایي؟ خاوند ته وایي ته په کپړو باندې نه پوهېږې، نو ځکه زه بازار ته ځم کپړې اخلم، تا غلطوي یا دا د هغه دی یا نور شیان اخلم، ته په دې باندې نه پوهېږې. زه تاسو ته وایم چې خداوند متعال څه فرمایي؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. دا زنانه دي خپل زینت او خپل ښایست خاوندانو ته ښکاره کړي، بل چا ته یې نه ښکاره کوي. نو تاسو ورته ووایاست چې ته وایه چې ته په کپړو باندې نه پوهېږې، نو خو زینت خو زما لپاره کوې. زه ځم خپل په دکان کې خپله کپړه خوښومه، کم شی چې زما خوښ شو هغه راته راوړم چې دا واغونده، کم شی چې زما خوښ شو درته وایم دا واغونده. ته چې کاره چې ته وایې ته په کپړو باندې نه پوهېږې، دا دې واغه دی. اما ضرورت که چیرې پیدا سو، ضرورت زنانه ناجوړې سو، ضرورت ورته پیدا سو، هم الله موږ ته یو حکم کوي. الله قاعده راته ایښې ده په 22مې سپارې کې خدای تعالی څه فرمایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یدنین علیهن من جلابیبهن. خپل صدرون دې په مخ باندې راځوړند کړي، بغرۍ دې واغوندي، بغرۍ دې واغوندي، بیا دې روانه سي. او بیا هم خداوند متعال څه فرمایي بیا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. چې په لارې باندې زه یې زنانو هم خپل سترګې کښته واچواس، خپل سترګې که په بغرۍ کې هم یاسه خپل سترګې کښته واچواس، اخوا دېخوا ګورئ ما. بله قاعده اسلام موږ څه وایي؟ زنانه چې بهار ووتله په حجاب کې به وي، خپل سترګې به کښته اچولې وي، د سړک په غاړه به روانه وي، اواز یې هم عورت دی، مخ یې هم عورت دی، ورغوي یې هم عورت دی، ټول بدن یې عورت دی، چا ته به ځان نه شوي. که چا خبرې ورسره وکړلې دې اواز یې واورېدی، دی هم په ګناه کې اخته دی، هغه هم په ګناه کې اخته دی، اواز یې عورت دی. اواز ښځه ولې قضا نشي کولی؟ ښځه ولې امامت نشي کولی؟ وایه څه ده؟ اواز یې عورت دی که نه؟ اواز یې عورت دی، خبره باید ونه کړي. قرآن مجید په زوره نه وایي، دومره په زوره نه وایي چې بل څوک یې واوري، استاسب یې وایي. خو لیکن ګورئ یوه زنانه به په ورځ د قیامت 4 کسان جهنم ته بیایي، 4 کسان، یوه زنانه به 4 کسان جهنم ته بیایي. ټیم هم پوره د خیر، زه میلمه یم، 15 منټ ماته ټیم راکړي، خیر 4 کسان به جهنم ته بیایي. دا خالق قصه کوم. بس د دې نه مخکې یو قاعده ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. وایي خبردار هر یو ستاسو نه شپونکی دی، ستاسو نه به څه کېږي؟ د ما تحت حساب کېږي، د ما تحت حساب به کېږي. سی تر کنټرول لاندې چې کم وي د هغه حساب به ستا سره کېږي. حاجي ماما، حاجي صاحب خپل د کور مشر دی، د یو په ورځ د قیامت مخامخ الله دروي، حساب به ورسره کوي. ستا زوی ستا تر کنټرول لاندې و، چرس یې وله بلکل خدای نه خسته، سګرټ یې وله و، کیتې یې کولې و، لمونځ یې نه کوی و، دا کارونه کول و، تا ولې نه منع کوئ؟ الله به دا حساب درسره کوي. د قوم مشر زموږ د بلوڅانو مشر عبدالله سنجراني دی، دی په دې نه خوشحالېږي زه د قوم مشر یم، فخر افتخار. پخوا به چې کوم یو څوک به مشر کوی شاته کېدی به زه نه کوم، دا ډېر غټ بوج دی. پیر سبا شریف کې چې ما ته خلافت را کېدی، د نقشبندي شریف د قادري شریف وي، ما ته ویل دا امانت دی د مشایخو ته تسلیم سو، دا امانت دی د مشایخو ته تسلیم سو، دا یو غر دی ستا په سر باندې سو، دا یو غر دی ستا په سر باندې سو. نو پخوا به دا چاته به چې مشرتوب یو شی ورته هغه به شاته کېدی، ژړل به یې زه نه کوم. خو لیکن نن سبا خوشحالېږي ورته. نو عبدالله په دې باندې نه خوشحالېږي، دا یو غر دی په ده باندې پروت دی. په ورځ د قیامت به دی خدای حضور ته درېږي، خدای به ورته وایي دا قوم ستا تر لاندې وو، ستا تر کنټرول لاندې، اوس حساب کتاب یې راکړه. د مظلوم پوښتنه دې وکړله، د یتیم پوښتنه دې وکړل که نه، د مسکین پوښتنه دې کوله که یا،
همسایه دې بالفرض خوراک نه در وښتی هغه پوښتنه دې کول که یا د مریض پوښتنه دې کول که نه دا کارونه دې الله به حساب کتاب ورسره کوي. اوس راړو خپل مقصد ته. نو یوه زنانه به 4 کسان جهنم ته بیایي. اول خپل خاوند به جهنم ته بیایي، دا فاحشه زنانه، دا زناکاره زنانه. د اوس چاته وایي؟ د اوس باندې د جنت بوی حرام دی. د اوس دې ته نه وایي چې خپل ښځې باندې سربیره سړی ګیر کړي به دا د اوس دی. د اوس دې ته وایي چې کوم د زنانه د زنا دپاره چې کوم اسباب تیاروي دم د اوس دی، چې پوهېږي چې په دغه سبب سره زما زنانه، زما ښځه یا زما خور یا زما لور په دغه وجه باندې زنا ته آمده کېږي، په دغه وجه باندې زنا ورته اسانه کېږي، دم په د اوس کې شامل دی. نو دغه فلیطه زنانه الله به ورته وایي جهنم ته بوځي. زنانه به ورته وایي یا الله لږ ټیم ما ته راکړه. وایي څه وایه؟ وایي دا زما خاوند نه دی. وایي ووایه دا هم جهنم ته راسره بوځي. وایي ولې؟ وایي ځي خو منع کولی شم، ما ته موبایل راکړی و، موبایل زما سره و، هېڅ نه راته وایي. ټنګ ټنګ ټلیفون الو سلام علیکم وعلیکم السلام، هېڅ نه راته ویل. بس زه منع کولی چې موبایل ما سره اخیستی وی، ټوټې کړی وی، غورځولی وایي ته چې کار ته موبایل کې غږېږي. زه منع کولی شم د بازاره، زه منع کولی شم د دوکاندارۍ نه، ما باندې کنټرول کولی شو، زه شریعت ته آمده کولی شم، خو لیکن بیا هم زما کنټرول یې نه کوئ. یا الله دا خاوند هم ما سره دوزخ ته بوځي. وایي صحیح ده، ستا خبره صحیح ده، خاوند یې هم جهنم بوځي. بیا به وایي یا الله لږ صبر چې کم زما مور د مور دا هم ما سره جهنم ته بوځه. ولې؟ مور په ما باندې خبره و پارشي باندې چې دا کوي، خو لیکن څه به وله زه د همسایه پیغور دی، تربور پیغور دی، د اکا زوی پیغور دی، خبره پټه کړه. ورځ د قیامت به بیا ورته ووایه دا ورته ووایه چې خبره پټه کړه. مور چې کوم د مور دا د کور په مکمل معلوماتو خبره وي چې زما مژور دا کوي، زما لور دا کوي، زما پلانکې دا کوي، خو لیکن حال نه وایي. نو دغه زنانه به ورته وایي چې زما مور هم ما سره جهنم ته کش کړه. ولې په ما باندې خبره وه، زه کولی شو که دې زه نسم منع کولی، خاوند ته به ولې وایي، خو لیکن بیا هم دې پټول یا الله دا هم ما سره جهنم ته بوځه. وایي بوځه دا ستا خبره هم صحیح ده، بوځه جهنم ته ده. وایي نه یا الله صبر وکړه. دا کم زما مشر ورور چې کوم دی، دا مشر ورور دا هم جهنم ته ما سره بوځه. ولې دا مشر ورور چې کوم دی دا هم کنټرول کولی شي. وینې خو په دې شرط ته داسې مه وایه چې بس مشر ورور به خامخا جهنم ته ورځي، چې کنټرول یې کولی شي. پوهېږي زه خپل د خور کنټرول کولی شم، خپل خور د بازاره منع کولی شم، خپل خور د فاحشه منع کولی شم، خو لیکن بیا هم نه منع کول، دی به هم جهنم ته ورسره ځي. دا یې 3 څلورم پلار دا به هم جهنم ته ورسره ځي.